نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې وتعاونوا على البر، تاسو تعاون کوي، امداد وکړئ، بالتقوا په نیکۍ سره، تاسو د خلکو امداد وکئ په نیکۍ او په تقوا سره. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او تاسو امداد مکوئ د خلکو سره په بدو کارونو کې، یعنی په ښه کارونو کې د خلکو سره امداد وکئ او د بدو کارونو کې خلکو سره امداد مکوئ. محترم عزتمندو، تاسو ته په سایډ باندې دا ویډیوګان ښکاري. الحمدلله ثم الحمدلله په شاګۍ تاڼه کې په مسجد قبا کې دغه د سیلاب ځپلو دپاره، سیلاب زادګانو دپاره دغه چانده شوې ده. الله جل جلاله دې دا چانده په خپل دربار قبول او منظوره کړي. څومره خلکو پکې اخلاص وکړلو، الله جل جلاله دې د ټولو د اخلاص قبول او منظور کړي. الحمدلله دغه چانده ډېر په اخلاص سره خلکو راوړې ده، ډېر په اخلاص سره خلکو دغه چانده کړې ده او یقینا چې ښه ډېر اخلاص کړی دی، ښه ډېره چانده د دې زمونږ د مسجد نه الحمدلله هغه ټوله شوې ده. او همدغه شانته ورسره ډېرو خلکو سامانونه راوړل، چا کپړې راوړي دي، چا لوښي راوړي دي، چا اوړه راوړي دي، ډېر قسمه قسم څیزونه هغه مونږ ته الله جل جلاله هغه د خلکو په واسطه باندې دلته خلکو راوړل. الله جل جلاله دې دغه ټولو خلکو له ډېر اجر خیر ورکړي، ډېر اجر عظیم دی ول الله جل جلاله ورکړي. او زمونږ ان شاء الله العزیز د رب نه دا دعا ده چې الله جل جلاله دې ټول مسلمانانو ته چې چا 1 روپۍ لګولې د مولا کریمه دغه 1 روپۍ بدل یو پلاکه باندې دغه مسلمانانو ته ورکړي. مولا کریمه که چا 1 جوړ کپړې راوړي دي، خدای جل جلاله دوی ته د جنت د ریخمو لباس واغوستلی کړي. خدای جل جلاله که چا 1 پیالې راوړي، 1 لوښی چا راوړي، مولا کریم دوی ته د جنت هغه ښایسته لوښي چې هغه د سونی دي، د سرو زرو دي، د یاقوتو دي، د مرجانو دي، مولا کریم د هغې بدل ورته ورکړي. الہ العالمین جل جلاله دې وکړي چې څومره مسلمانانو په هر ځای کې دغه امداد کړی، خدای جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو قبول او منظور کړي. او بیا خصوص تاسو وګورئ الحمدلله په دې سیلاب زادګانو کې خصوصي مرسته چې چا کړې ده، خصوصي تعاون چې چا کړی دی، الحمدلله هغه علماء کرامو کړی دی. تاسو وکتل ځای په ځای باندې هغوی چې کوم دی د چاندو اعلانونه کړي دي. هر مولانا صاحب، هر امام صاحب، هر خطیب صاحب په خپل مسجد کې د هغوی دپاره اعلان کړی دی، د هغوی دپاره چانده ټوله کړې ده. الحمدلله ثم الحمدلله نن علماء کرامو د قوم خلکو ته، د ملک خلکو ته، بلکې اندرونی او بیرونی چې څومره ممالک دي هغه ټولو خلکو ته وښودله چې الحمدلله علماء کرام دا په خلکو باندې ظهیر خلک دي. علماء کرام چې څنګه په علم کې په خلکو باندې ظهیر دي چې تاسو علمونه وکئ، تاسو خپل بچي مدارسو ته روباسئ، همدغه شانته دا علماء کرام هغه چې کوم دی په خلکو باندې داسې هم ظهیریږي. هغوی ته د حدیثو نه دغه معلومات شوی دی چې انسان دا په شان د یو جسد دی، ټول مسلمانان دا په شان د یو جسد دي. د یو مسلمان په سترګه باندې درد شلو د ټول بدن ناقراره دی. همدغه شانته که چېرې یو مسلمان په سر باندې درد شلو د ټول وجود ته تکلیفي، نو دغه شانته مسلمانانو کې که یو مسلمان ته تکلیفي نو دا ټولو مسلمانانو ته تکلیف دی. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو که په هر ګوټ کې دا امداد شوی، مولا کریم دی د ټولو مسلمانانو دغه امداد قبول او منظور کی. وما توفیقی الا بالله.